استخاره څه شی دی؟ استخاره څه دپاره کیږي او د کم کار دپاره استخاره کولی شي؟ په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله اکثر ملګرو به تپوس کولو چې استخارې باره کې به ډېر تپوسونه کول. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله د الله په فضل سره د استخارې اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم انشاءالله. ویډیو مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ. استخاره وایي جي مشورې ته، د الله رب العزت سره مشوره کول. مشوره په څه کې کول؟ یو انسان دی هغه نوی کاروبار شروع کوي او دی وایي چې دا کاروبار کې ما دپاره خیر دی که نه، دا کاروبار به ما دپاره څنګه وي. یو انسان دی هغه رشته کول غواړي، هغه که زنانه ده او که سړی دی، هغه پسې رشتې ځای راځي یا دی چا پسې ځي راځي. د ده یو ځای خوښ شو، اوس دا ځای چې کم خوښ شو نو په دې کې دی وایي چې دې کې اوس ما دپاره کم ځای بهتر دی، آیا دا ما دپاره بهتر دی یا نه دی. نو په دغه کار کې د الله رب العزت سره مشورې کولو ته استخاره وایي. داسې ډېر کارونه د زندګۍ چې څومره کارونه دي، مثال چېرته په سفر ځي، ستا په زړه کې دغه دی چې آیا دا سفر ما دپاره څنګه دی، دې کې زما خیر دی که شر دی، نو دې دپاره استخاره ته کولی شي، د الله رب العزت سره مشوره کولی شي. او استخاره په کومه طریقه به کیږي، په څه ټایم کې به کیږي، د استخارې دعا څه شی دی، دا ټولې خبرې به انشاءالله تاسو نن په دې مختصره ویډیو کې کوم انشاءالله. استخاره څنګه چې ما تاسو ویل چې دا مشوره د الله رب العزت سره، او د دې د ټولو نه اسانه طریقه به انشاءالله تاسو ته زه ښیم. د ټولو نه اسانه طریقه د استخارې چې ده هغه به تاسو نن انشاءالله زه په دې ویډیو کې ښیم. او جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ ته د استخارې د مونځ دومره تلقین راکولو، څنګه به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قرآن د آیات یا د قرآن د صورت تلقین راکولو. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او بهترین عمل دی. که یو سړی نوی کاروبار شروع کوي یا چا سره رشته کول غواړي یا چېرته په سفر ځي یا نور د زندګۍ څومره معاملات دي، دی وایي چې آیا په دې معاملاتو کې به زما خیر وي که شر وي، نو دی د استخاره کوي. استخاره د چا دپاره کیږي؟ استخاره د خپل زوی دپاره هم کولی شي، مور پلار، د خپل رونو، رشته دارانو، ملګرو، دوستانو، لوریانو، ټولو دپاره کولی شي. استخاره ډېر بهترین عمل دی، خو ډېرو خلکو ته دا مشکل شوی دی. نن انشاءالله د ټولو نه مختصر او اسانه طریقه به تاسو انشاءالله زه ښیم. استخاره د ماسخوتن مونځ نه پس بهترین ټایم چې د استخارې دا د ماسخوتن مونځ نه پس دی، خوب ته نږدې چې کم ټایم وي. 2 رکعته مونځ به وکړي، سنت مونځ، نفل چې ډک رکعتونه به کوي هغې کې مونځ دې وکړو. مونځ نه پس په تحیاتو شکل کې کښېنې. کومه حدیثو کې چې کومې دعاګانې راغلي دي هغه ډېرې اوږدې او ډېرې ګرانې دي، عوام یې نشي کولی. نو تاسو ته زه اسانوم جي د ټولو نه اسانه طریقه انشاءالله تاسو ته زه ښیم. چې کله تا مونځ وکړو، سلام دې واړولو، اتحیاتو شکل کې به ناست، د الله رب العزت حمد و ثنا به شروع کړي، د الله رب العزت حمد و ثنا به بیان کړي. حمد و ثنا به څنګه بیانې؟ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین پورې دا ووایه، سورة اخلاص ووایه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نور د الله رب العزت ذکر وکړه، اذکار وکړه. هغې نه پس درود شریف به ووایه، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آسان. هغې نه پس به لاس اوچت کې او دعا به شروع کې، یا الله چې دا کم کار، کم مقصد چې تا را نیولی دی، څه دپاره دا استخاره ته کول غواړې، دغه مقصد به ته شروع کې. یا الله زما مثال دا نوی کاروبار شروع کوم، یا الله په دې کې زما، یا الله زما د خیر او د شر نه ته خبر، یا الله په دې کې که زما خیر وي که زما شر وي، یا الله ته ما ته د دې خوب په ذریعه باندې وښیې. نو داسې نه دی چې ته دا یو استخاره وکړې او بیا یې پرېږدې چې دا به دې کې زما یا خیر دی یا شر دی. نه، فیصله به په یو استخاره نه کې، یو کې درته اندازه ونه شوه، دویمه، دریمه، تر 2 ورځو پورې به دا جاري ساتې، دا عمل به جاري ساتي. نو د الله رب العزت نه به دغه مقصد به ذهن کې نیولی، د الله نه به دعا غواړي چې یا الله زما د خیر د شر نه د هر څه نه یا الله ته خبرې موږ نه یو خبر، یا الله ما ته په دې خوب کې ما ته وښیې، یا الله که په دغه کار کې زما خیر وي ما ته وښیې، که زما شر وي ما ته به وښیې. نو الله رب العزت چې کله دا دعا وکړه، هغې نه پس بیا درود شریف ووایې، دا ټوله دعا به وکړې، هغې نه پس به درود شریف ووایې، بیا به خبرې نه کې، لاړ به شي اوده به شي. نو انشاءالله د الله په فضل سره یا به درته الله رب العزت په خوب کې وښیي، او یا به د دغه کار چې کم ته کې، یا به دې سره د الله رب العزت ستا په زړه کې یا محبت واچوي
یا به نفرت واچوي تا ته په زړه کې دغه کار بد کی یا به درته ښه کی نو که درته ښه کو نو پوه شه چې په دغه کار کې زما خیر دی او که درته بدی کو په زړه کې درته بده راوسته نو پوه شه چې په دغه کار کې زما خیر نشته. نو دغه د استخارې د ټولو نه اسانه طریقه وه. اکثر ملګرو رونو خویندو به موږ له تپوسونه کول او کالونه میسیجونه به کول چې تاسو موږ دپاره استخاره وکړئ نو هغې ته به ګرانه نور د مونځ طریقه به نه ورتله یا به د دعا نه ورتله نو ګرانه پکې دغه دعا وه. نو اسانه طریقه د پښتو کې تاسو ووایئ په خپل زبان کې ویلی شئ او اسانه طریقه ده یو بل ته یې کولی شئ ځان دپاره هم کولی شئ او بهترین عمل دی نو دا کوئ او خپل کارونه او خپل روزګارونه خپلې رشتې څومره چې زموږ رونه خویندې دي دې دپاره دغه استخارې کوئ بهترین عمل دی او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کوئ او